نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إلا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمان رطول بجمع الدروس الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میاش د رمضان شروع ده د الله په فضل او په مهرباني باندې نن 14مه روزه ده بلکې الله رب العزت مونږ او تاسو لا د عالم اسلام د ټولو مسلمانانو لا پدې کې د عبادتو د روزو د نیولو اکثریت عوام الناس لا مسلمانانو لا پکې توفیق د عبادت ورکو برکتی میاشتا پدې میاش کې د الله رب العزت رحمتنا وسع رحمتنا دي نن متاسو ته اراده ده د یو دو خبرو چې په معمول کې په ژوند کې په مسلمانانو را روان دي او تیر شوی دي او راځي یو توي سنت اعتکاف سنت مؤکده اعتکاف نو نن مې د تپدې کې اراده ده چې بده کې د تیوسو خبرې وکم او دویم لمبر په د اخره اشاره کې به یو بل د رحمتونو یو شپه راځي چې لیلة القدر وتوي په عربی کې لیله شپه ته وای قدر اندازې ته وای او په پارسی والا مونږ ته اکثر وایو شب قدر په پارسی زبان کې وته شب قدر وای شب په پارسی زبان کې شپه ته وای
نو یو اعتکاف مونږ او تاسو کو او یو اعتکاف زمونږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کړی دی او صحابو کړی دی تابعین او تبع تابعین کړی دی او عام مسلمانان اعتکاف کوي او بیا بزرگان اولیاء اکثر چې مونږ وینو اعتکاف کی مشغولی نو ذهن کې یو څو خبر یاد اوساته چې اعتکاف په درې قسمه ده یو ته اعتکاف سنتی مؤکده مونږ وایو یو اعتکاف ته سنتی یو د اعتکاف سنتی مؤکده او یو اعتکاف ته واجبی او یو اعتکاف ته مستحب نو کم چې سنتی ده او کم چې سنت مؤکده ده او کم چې واجبی ده نو د دې اعتکاف لپاره روزه نیول دا لازم دي دا اعتکاف بغیر د روزې نه کیږي نو د نبی صلی الله علیه وسلم اکثر په آخري عشره کې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل زندګۍ په معمول کې اکثر اعتکاف کړي اعتکاف ډیر ثواب لري په بیت الله کې دویم نمبر په مسجد النبوي کې او دریم نمبر په مسجد بیت المقدس کې نبی صلی الله علیه وسلم اعتکاف صلیخ ترزم کړی دی 40 دن او نبی صلی الله علیه وسلم ټول میاشم اعتکاف کړي خدای په ژوند کې کله کله شوی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې هر هغه عمل چې کله کله کړی دی نو اغه ته مونږ وایو سنت سنت په عربی کې مونږ وایو طریقې ته او یو نبی صلی الله علیه وسلم چې په زندګۍ باندې همیشواله کړی دی نو هغه ته مونږ وایو مؤکده دا لفظ شاملو په تاکید سره نو هغه ته موږ وایو سنت مؤکده نو یو سنت اعتکاف ته یو سنت مؤکده ده نو سنت مؤکده اعتکاف دا په اخر عشره کې ده دا په نور ورځ کې نشتا د رمضان المبارک په اخر عشره باندې دویم نمبر چې مونږ او تاسو ورته واجب وایو واجب اعتکاف یو سړی نظر ومني
چې زه به که دا کار عمل زما وکړو نو یا الله ستا دپاره به زه دومره ورځې اعتکاف کوم. نو که دا د رمضان سره وي او که د رمضان نه بغیر وي چې تعین یې کړی وي نو په تعین باندې بیا په ده باندې دا نظر پر کول واجب دی که په رمضان کې وي او که په غیر رمضان وي. خو روژه نیول ولا لازم دی. شروع کې مې دا خبره وکړه نظر پر کول دا واجب دی. دې دپاره آخره عشره اول عشره منځ عشره قید نه دی. که تعین نه وکړی نو پر کول ولا واجب دی چې دا به اعتکاف کوي او که تعین دا ورځو کړی په رمضان کې یا غیر رمضان کې یا په اول عشره کې دویم کې نو بیا ورلا کول واجب دی. په دغه تعین باندې سر ته رسول. یو ته مونږ او تاسو وایو مستحبي اعتکاف. مستحب اعتکاف وای دیتا چې انسان جمعات ته د اعتکاف په سوچ رانوځي نیت وکړي د اعتکاف نو بیا دی کې د ګنټې اعتکاف شته د سکند او د منټ اعتکاف هم شته چې دې څومره تعین وکړو نو الله رب العزت بدله د هغه ټیم د هغه وخت چې څومره سوچ او نیت د کړی د الله بدله د اعتکاف ثواب ورکوي. نو مستحبتي اعتکاف دا 10 ورځې هم کېږي 15 ورځې کېږي هفته هم کېږي چې څومره ورځ هم کېږي. د دې اعتکاف مقصد څه دی؟ چې مونږ او تاسو اعتکاف کوو د اعتکاف 2 مقاصد دي. یو اعتکاف د الله رضا کول چې الله زما گناهونه معاف کړي او الله ما نه راضي شي. علما ذکر کوي چې د الله په دربار کې پریوتل پخوا زمانه کې با چې کم سړی مالی حالات خراب شو هغه بلال د باچا په دروازه کې کېناستو او باچا مدح به بیانولې کا باچا به خسړی او که خسړی به نو د باچا صفتونه به بیانول چې باچا صبر علی سرا کی سو وظیفه علی مقرر کی نو دی به د باچا په دربار کې پروتو د باچا په دروازه به پروتو یا به ناستو هلته به شپه ورځې سبا کولې باچا سے به تیرېدو را تیرېدو نو آخره به په زړه کې رحم رالو دربار ته به طلب کو دا سپان کې را وغواړي دا څه غواړي ورکوي نو پخوا زمانه کې دا معمولو ده نو د اعتکاف مقصد مونږ خالص دا ده چې د الله په دربار کې مونږ سمړو کینو او د الله نه وغواړو
یوازې د ځان دپاره نه، د امت مسلمه د انسانیت دپاره، د ټولو مخلوقاتو دپاره. نو اعتکاف د سړو چې دی دا په سنت اعتکاف دا په مسجد کې دی، دا د سړو اعتکاف د مسجد نه ما سوا په بل څه کې نه کیږي. خو هر هغه جماعت کې چې جامع مسجد وي هغه د مسجد دپاره تعین شوی، هغه خاوره وقف شوي، هغه ځمکه وقف وي، او یا هغه مسجد چې په هغې کې 15 وخته مونځ کیږي. که جامع مسجد نه 15 وخته مونځ پکې کیږي، که چېرې یو جماعت کې 4 وخته مونځ کیږي 15 کېږي، په هغې کې هم اعتکاف نه کیږي. اعتکاف په هر هغه جماعت کې به کیږي چې هغه وقف وي د الله دپاره، ځکه ټول جماعتونه چې څومره دي نو دا د الله دربارونه دي. یعنې یو د مارکیټ جماعت دی، مارکیټ کې جماعت جوړي، خو د دې مارکیټ دا خاوره تعین وقفي نه وي، بعد کې 15 وخته مونځ کېږي، خو هلته کې دا خاوره وقفي نه ده. منځګزارو د خپل عبادت خانې دپاره تعین کړی چې دې باندې مونږ عبادت کوو. نور دغه ته مسجد جماعت نشي ویلی، ها مونږ ورته وایو داسې چې دا جماعت شو، ځکه د جماعت خاوره د ځمکې د لاندې د بیخ نه ولو تر اسمانه پورې د دې چې څومره خیر په منځ کې د دې ځمکې د لاندې تر اخره پورې دا ټوله د الله په دې د الله رحمتونه وي. نو د سړو اعتکاف دا خالص په مسجد نه ما سوا په بل څه کې نه کیږي، او د ښځو اعتکاف دا په کور کې کیږي. هو که یو زنانه په مسجد نبوي کې اعتکاف ته ځان تعین کوي نو کولی شي، په بیت الله شریف کې د دې نه ما سوا په نورو جماعتونو کې د ښځو اعتکاف دا په کور کې کوي، په جماعت کې نه کیږي. او بیا به ځان لپاره یو کوټه تعین کوي. خو د اعتکاف دومره مسایل دي، دا عمل الله ته ډیر زیات محبوب دی، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم همیشواله په دې کړی. نبی صلی الله علیه وسلم اعتکاف نه دی پرېښی. یو سړی چې اعتکاف ته کینی نو دا په آخر عشره د نور د پریوتو نه مخکې او تر تشوال د میاشتې د نور د پریوزي میاشت کاره شوه د شوال نو تر هغې پورې د اعتکاف دی. نو دا 24 ګنټې په اعتکاف کې شامل وي. مونږ چې روژه نیسو صبح صادق نه والا تر طلوع غروب الشمس پورې نور پریوتو پورې زمونږ روژه وي. په میاشت د رمضان کې یو، خو لهذا بیا په تا باندې د خوراک پابندي اوچته شي، په تا باندې د ډېرو شیزونو پابندي اوچته شي. خو د اعتکاف په آخر عشره کې په ډېرو شیزونو باندې د ده پابندي نه اوچتېږي. د روز اول نه چې کوم احکامات په دې جاری شي نو تر اخره پورې په ده باندې احکامات جاری. نو اعتکاف ډېر زیات ثواب لري. فضولیات نه مني، هر هغه عمل چې فضول وي
هغه اعتکاف ماتي. کله چې ته د جومات خاورې ته دننه شوې نو د جومات په خاورې نه به ته د فضل عمل دپاره د بېهوده عمل دپاره نه بار کېږي. که بار شوې نو ستا اعتکاف ته یو قسم د دایرې نه بار شوې، اعتکاف مات. خپل ضروریات به عذر بیل شی دی. بیا علما داسې که چې په جومات کې لیټرین نه هغه څوک ولې د روټۍ د راوړو نه وي، هغه خپل ځان له روټۍ هم راوړي چې دا یو عذر دی. خو هر هغه عمل چې د دې د ضروریاتو د عمل نه بار دی او دې هغه عمل وکړو نو دا اعتکاف ماتی. په جومات کې به هسې په ظلم نه کښېنې، په عبادت کې به همیش ځان مشغول ساتې. ډېر زیات مسایل دی پکې، خو که چېرې زه حقیقت ته چې په 2 ګنټو کې هم نه ختمېږي. خو الله دې موږ او تاسو له د اعتکاف عمل توفیق راکړي. دویمه خبره، په آخره عاشوره باندې د لیلة القدر ما په قرآن کریم آیات مبارکه تاسو په خطبه کې ولستو. څوک ورته شب قدر وایي، څوک ورته لیلة القدر وایي. په پارسی زبان کې ورته شب قدر وایي، شب په پارسی کې شپې ته وایي. لیلة القدر په عربی کې ورته لیل شپې ته وایي او قدر اندازې ته وایي. نو په موږ او تاسو باندې د الله رب العزت یو بل یو شپه را روانه ده چې هغه ډیره د رحمتونو شپه ده. یو څو خبرې درته پکې کوم. په دې شپه کې یو د الله رحمت ټول مخلوقات ته متوجه شي چې د الله څومره رحمتونه دي، څومره رحمتونه دا د مخلوقاتو ته متوجه شي دنیا ته. د نور د ډوبېدو نه والا تر نور د راختو ټیم تکه پورې اخره کې به درته بیا یوه خبره بله م کوم چې د رب نظام دی. ما په دې کې ډېر سوچ وکړو چې په دې ورځ کې ولې د الله د رحمت دغه ته متوجه نه یي. د الله رحمت هر ټیم متوجه، خو په دې لیلة القدر کې. دویم نمبر، د الله رب العزت چې څومره فرشتې دي، روح القدس، جبریل امین، غټې غټې فرشتې او نورې فرشتې چې څومره دي، دا الله رب العزت دا راکوشي دي دنیا ته راشي د الله رب العزت د نیکانو خلکو سره په دې شپه ملاقات کوي. موږ ته پته نه لګي، دا ګرځي په دې معتکفینو په دې ټولو نیکانو بزرګانو باندې ګرځي. او چا چې روژه نیولې په دې ټولو باندې ګرځي او ملاقات کوي او خوشامدید ښکلي ښکلي الفاظ ورته وایي. ستاسو د ذهن نه یو بله خبره خلاصوم. ورته ذهن کې یوه خبره یاده ساتئ، موږ ګورئ په دې دنیا کې ډېر شیزونه نه وینو، لږ یې نو ډېر نه وینو، خو بعضې شیزونه موږ محسوسوو. نیکمله سړی چې مونځ کوي، نیکمله یو خلاصه درته ویم، نیکمله سړی چې عبادت کوي دی له د عبادت دا مونځ د هر څه یو خوند یو مزه ورکوي. او په چا کې چې څه لږ ګډوډۍ شي، ایمان کې کمزورتیا وي، هغه چې کله دا مونځ کوي نو دې باندې داسې تکلیف غونده کې یو سړوبي غونده کې بې راشي. د جسامت کې ورته خپله پته لګي، شیطان ورته قسمه قسم دغه وربار کوي، ونه دا څه کوئ، ټیم ضایع کوي، دا او دا او دا.
نو د په دې ذهن باندې بوج راځي ځکه د ایمان ګړبړی شلی نو دې وخت کې دته د محسوسوالی کوي نیک عمله سړي له مزه او خوند ورکوي بد عمله سړي له خوند نه ورکوي موږ وایو که نه جومات سنټر جیل دی دا دغه وجه ده نو بعضې خبرې داسې دي د هوا موږ نه خو مخصوصو ګرمي نه خو مخصوصو یخني نه خو مخصوصو ګرمي ده یخني ده هوا نه خو مخصوصو چې هوا ده دریم لمبر چې په دې رمضان المبارک کې او په لیلة القدر باندې الله رب العزت چې دې شپې له دومره لوی اعزاز ورکړی نو ګورئ دا ما او تا ته چې کم کلام د الله راغلی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نازل دی په دې شپه باندې الله لوح محفوظ ته یک بار غوړ قرآن نازل کړی تاسو ته په شروع کې ما ویلو چې دې رمضان ته دا دومره فضیلت میلاو دی قرآن په وجه میلاو دی یو درې جمعې به ته وړاندې ټول خبره کړې وه په دې شپه باندې الله رب العزت د روحاني د نوراني مخلوق چې څومره روناني مخلوق و الله رب العزت په دې شپه پیدا کړی نو پرشتې پکې خاص تعین دي نو الله رب العزت په دې شپه باندې پرشتې پیدا کړلي او بله اخرنۍ خبره په دې شپه باندې په جنت کې ونې کرلی کېږي ګلان جنت ښایسته کېږي نو دا یو څو رحمتونه دي چې الله رب العزت په دې لیلة القدر کې نو دا یو څو خبرې دي الله په دې لیلة القدر کې په مسلمانانو باندې خاص کړي دي مخکې امتونو که تاسو اورېدلي ما درته مخکې ویلې عمرونه ډېر زیات نوح علیه السلام 900 کاله عمر آدم علیه السلام 1000 کاله عمر 200 عمر به د هر چا و 500 نبی صلی الله علیه وسلم یو بار صحابو ته د دې د عمرونو دغه کو او به د هغې د عبادت دغه کو چې داسې عبادت به کو داسې عبادتونه به کول نو د صحابو په ذهن کې یو اشکال راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې عمرونه خو ډېر زیات او ډېر عبادتونه یې کړي دي او زموږ عبادتونه خو عمرونه خو دغه 50 شپېته دي نیم په خوب کې تیر شو نیم په ویښه تیر شو حاکم نیم نو عبادتونه هم دومره نشته هغه به زموږ په جنت کې ډېر په اعلی مقام په اوچت مقام سره نو ګوره یاد ساتئ لیلة القدر شپه دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره الله لوی نعمت را لېږلی دی دا ګوره مخکې امتونو سره نه وه نو الله رب العزت ته چې تاسو یو شپه مې داسې یو شپه مې درکړه ستا امتي چې په دې کې عبادت وکړي نو هغه عبادت د یوې شپې د زرو د میاشتو نه افضلیت لري لیلة القدر خیر من 1000 شهر نو دا چې زموږ استازو په ژوند کې کم از کم یو 10 میاشتې خو به روژې نیسو هسې تقدیرا نو چې یو 10 شپې الله رب العزت موږ او تاسو ته دا را نصیب کړي خو یاد ساتئ دا شپه دا خبره پکې نشته دی چې ما ولید او ما ونه لیده
بزرگان اولیاء ته الله خی په دې شپه کې ټول مخلوقات د الله په سجده کو دیو کوي چې څومره مخلوق د الله دی نو د دې شپې تبرکات چې چا پکې عبادت کو نو الله رب العزت په وتا د زرو د میاشتو ثوابونه ورکوي ها الله رب العزت دا زموږ نه پټه ساتل نبی صلی الله علیه وسلم ته ښکارا کړی و خو به پټه کړه نو دې پټواله کې هم د الله رب العزت د امت لپاره یو خیر دی او ما چې سوچ کړی چې څومره اوله کې مې درته وویل چې الله رب العزت د ورځې ولې نه او د شپې تعین کړی هر هغه عمل چې په ځانلوالې باندې وشي نو د هغې نه د زړه هغه دکاوي ختمیږي نو د شپې انسان یوازې راپاسېږي په مسله الله ته ودرېږي مخلوقاتو نه پناه یو طرف ته نو دې وخت کې د دې هغه توجه الله ته برابروي او د ورځې چې کوم دی کوي نو په دې وخت کې توجه د انسانانو سره میلاوي هر هغه عمل چې ځانلواله پکې د تهجد لمونځ ولې افضلیت لري ځانلواله دی توجه واله خالص الله ته نو عزتمندو یو ډېرې بهترین شپې دي چې دا رانه هسې ابس لاړې نشي نو په دې کې موږ او تاسو عبادت وکړو دا میاشت د عبادت ته خو چې دا چا له الله وس ورکړی نو اعتکاف وکئ او د چا دغه زیات وي نو لهذا نو هغې دپاره چې دا اخرنۍ عشره باندې د شپې عبادت وکړي بیا سهار نو الله به ول د لیلة القدر د شپې ثواب ورکوي الله دې ما تاسو ټول په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین